په اخیری لسو شپو کې یوه شپه ده بعض روایاتو کې راځي چې دا 21مه شپه ده بالکل د بخاري شریف حدیث 21مه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل بخاری شریف کې راځي چې ما خوب ولید ليله القدر راته الله په خوب کې وښود او ما چې سجده ولګوله نو ما په خټه کې او په اوبو کې سجده ولګوله په خوب مې ولید ليله القدر راته الله په خوب کې وښوله او چې ما سجده ولګوله نو سجده مې په اوبو او په خټه کې لګولې ده نو صحابه وای جمعات باندې بره خټه نه وه اسې چتو د سانګو چتو د سانګو سفر کې ورته ویل کېږي نو په 28مه باندې خدای باران وکړ 28مه شپه وای مونږ چې سار د حضور پاک مبارک مخ ته وکتل نو په تندي باندې او په پوزه مبارکه باندې د اوبو د خټې نښې پرتې وې ځکه لاندې جومات خټه شوی و نو په هغې کې سجده کړې وه نو د هغې نه معلوموي چې دا 21مه شپه ده دا خبره باندې ته خلاصه کړم چې دا کوم اعتکاف ته کښېني چې هغې یې ووړو او بعض علما وي 23مه لکه حضور پاک مبارک یو ځل تپوس وکړو وی نن څه ورځ ده د رمضان 6مه ده وی نن 22مه ده پېښه بېګانه لیلة القدر څوک 23مه یاد او حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې ما وختي راته ذکر وکړ هغه وایي وی د شپو دومه او ما ته چا وایي چې پاسه لیلة القدر شپه ده وی چې پاسې د راویښ شومه نو یې حضور پاک مبارک په مانځه باندې ولاړ او ډېر په خشوع خضوع باندې لمونځ کو وی دا 23مه شپه او څوک وایي نه د 20مه زیات علما وایي چې د 20مه شپه ده د هغوی دپاره هم دلایل شته هدایت ته د دې لیلة القدر د دې صورت نه مغی معلومه وی لیلة القدر لفظ چې دی وی دا پکې 3 ځله راغلی او یې حرفونه یې 9 دي 9 له چې 3 کې ضرب ورکړي وي 27 جوړېږي او دې کې راځي هي حتی مطلع الفجر وی دا هي ردي 20مه کلمه ده بهر کې دا د علماو اقوال دي زه راته دا وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه راووته 2 صحابه کرام په جومات کې یو بل سره په باسو او چې راووت نو صحابه ته وفرمایل وی ما ته خدای پاک لیلة القدر وښوله وی راووتم لاخبرکم چې تاسو له خبر درکم خو یې فلان کې او فلان کې یو بل سره په جګړه و نو زمانه خدای یې راکړه ګوره جومات کې جنګ او باس کول او یو بل سره جګړې کول دونه په الله خفه کېږي وی خدای رانه یې راکړه یاره وی دا یېرېدل بدله بهتري انشاءالله ولګي علما لیکي اقوال ګورې پکې ډېر دي ښه چې دا دایره ده دایره سمانه الله اصل کې لیلة القدر خو هغه شپې ته وایي چې الله پکې د لوح محفوظ د قرآن شریف د وړومبي اسمان ته نازل کړی لیکن دا برکت خدای پاک کله 20مه له ورکوي په یو رمضان کې 20مه له ورکوي د حضور پاک زمانه کې داسې بل رمضان کې 22مه له ورکوي بلکې 30مه له ورکوي بلکې 40مه له ورکوي بلکې 50مه له ورکوي بلکې 20مه له ورکوي بلکې 20مه له بلکې 30مه له بلکې یو کم 10مه رمضان کې خدای پاک اړي را نو دې کې حکمت څه شو حکمت دا چې لس شپې څوک عبادتو کې په دې نیت چې دا به لیلة القدر شپې نو د لسو د لیلة القدر د شپو ثواب به وله خدای پاک ورکړي که معلومه وه خو بیا به خلکو هغه یوه شپه عبادت کوي بل دعا پکې قبلېږي رسول الله مبارک فرمایي یو ټیم دی پکې چې هغې کې انسان دعا وغواړي رب العالمین دعا قبلوي نو عائشې صدیقې تپوس وکړه رضی الله تعالی عنها وایي که زه پوه شم په هغه ټیم باندې نو د الله رسوله زه به څه وایم وی داسې وایه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني یا الله ته عفو کوونکی او عفو دې خوښه ده الله ما ته عفو نو تاسو دغه دعا کوئ که نه یو ټیم به پکې راشي یا الله ته بخونکی بخنه دې خوښ هم ده چې مخلوق وبخې یا الله ما معاف غلطي معاف کوونکی او غلطي معاف کول دې خوښ هم دي یا الله ما معاف کا ذکر پکې کوئ تلاوت پکې کوئ په ذکر الله ډېر زیات خوشحالېږي اسیم رمضان کې ځان د تسبیح والے مهرباني وکړئ هغه تسبیح اړوئ لا اله الا الله پې وایئ درود شریف پې وایئ یو سړی دکاندار دی دکان کې ناست دی نو اسې ناست دی که نه نو ذکر ولې نه کوي
یو سړی زمیندار دی او دی اسې په پوله ناست دی او فصل ته ګوري نو ذکر ولې نه کوي یو سړی ډیوټۍ کې دی او کار نه فارغ یې ډیوټۍ کې ډیوټي مخکې دا فرض ده اسې نه چې هلته راته سړی ولاړ او ته قلم پرېږدې او خپل ذکر کوې نه دا مستحب دی او هغه پردی ذمهداري دی باندې فرض ده فرض ده واجبه ده خو که ته اوزګار یې او څه کار دی ني نو تسبیح که دې لاس کې واخېسته والله دې یاد کړه لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او درود شریف دې پې وې نو الله دې خوشحاله کړه د ټولو نه لویه خبره دا ده چې موږ خپل رب خوشحاله کړو الله خوشحاله ول پکار چې الله دې خوشحاله کړه قسم په خدای ارسل الله زره د قسمونه د تخور خبره چې به حضور پاک مضبوطول نو قسم به وزره غوړ حالانکه د صحابه خو په یقینو الله نه دی خوړی دی الله خبره خو مونږ یقیني ده دا دې دپاره وایم چې ستاسو پوره یقین راشي هر څه چا سره دي الله سره خزانې چا سره دي وایه الله سره نو چې الله خفه شي رښتیا ووایه خزانه به درکړي نه به درکوي او چې خوشحاله شي چې څه غواړي خدای پاک به درکوي الله خوشحاله کوي الله وی انا انزلناه فی لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر یو ځل حضور پاک کو فرمایل بنی اسرائیل کې اوسلو کې زر میاشتې د شپې عبادتونه کړي زر میاشتې روجې نیولې زر میاشتې جهاد کړی دی صحابه وی الله رسوله د هغې خمرونه ډېر زمونږ خمرونه کم دي نابالغ والے ته لرې کا بوډاوالي عبادت څوک کوم کولی شي نو دا آیت صورت خدای پاک نازل کو چې لیلة القدر یو شپه عبادت دی او که یو شپه د زرو میاشتو د عبادت نه ثواب زیات دی برابر من خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فرشتي راکوزیږي د رحمت فرشتي جبريل علیه السلام به ذات خود راکوزیږي او په نیکانو خلکو سلامونه اچي په دغه شپه باندې الله د اولیاء درجې اوچته په دغه شپه باندې الله عیسی علیه السلام اسمان ته خېجولې دا خو ډېره برکتي میاشت ده ډېر برکتي شپه ده قرآن پکې نازل دی نو دا لس شپې تاسو چې زما څومره مقتدیان یې شاګردان دوستان او یا زما آواز څومره مسافر اوري بار ملک یا په اندرون ملک ټولو ته زما دا درخواست دی چې رمضان کې الله یاد کې ذکر وکړي درود شریف وایي او دا لس شپې خامخا رونه کې الله ته دروازې خوبونه وکړي خیر ده که د شپې په لومبۍ حصه کې لږ وده کېږي وده شه او بیا اخره شپه کې پاسې تهجد وکړې الله ته وجاړئ هلکه موږ محتاج یو که نه یو رښتیا وایو او زموږ حاجت بغیر د خدای پاک نه بل څوک پوره کولی شي نه نو دونه خو زموږ یقین دی چې محتاج یو خو بې د الله نه بل څوک پوره کولی هم نه شي نو مهرباني وکړئ اخره وخت کې پېشمني نه لږ مخکې پاسې او تهجد وکړئ الله ته وجاړئ الله نه وغواړئ ذکرونه وکړئ لیلة القدر که مو رالان دی که دعا پکې د الله قبوله کړي او اجر او ثواب به هم د خدای پاک درکړي